ګرانو مرګرو په سعودي عرب کې د ښځو د بیوټي پارلر جاب، الته په کورونو کې د زنانو جاب، دغسې په سعودي عرب کې او خوشا نور ملکونو کې د ښځو نور مختلف جابونه د پښتونخوا او د پیښور د مختلف علاقو نه الته د ښځو بوتلل، په دې کې د ایجنټانو ملوث کېدل او الته د دې زنانو بیا مختلف نقصانونه هغې ته رسېدل. دا یو ډېره زیاته دردناکه او افسوسناکه او د غم نه ډکه او د شرم نه ډکه کیسه ده. دا د یو کال څنګه راځي ما ته زه خپله هلته تللی ما هلته څه لیدلي دا یو ډېره زیاته عبرتناکه کیسه هم د زموږ ټولو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، وروستو ورځو کې ماته د سعودي عرب نه یو مرګري کال کړی او ډېر هغه راته چې کوم ډېر تلخ حقایق و هغې هم راته بیان کړي وو. دې نه 2-3 میاشتې پهله چې زه عمرې ته تللی وم نو داسې یو څو خبرې ما هم هلته چې کوم خلکو سره میلاو شوی وم اورېدلې وې، هغه ټولې خبرې تاسو سره شیر کوم. خو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام را سره تر اخره پورې ګورئ. سعودي عرب نه ماته یو کم مرګري چې کال کړی و هغه ماته وی چې یاره زه په سعودي عرب کې د کپړې روزګار کوم او بازار کې وم. په دې دوران کې یو زنانه راله، هغې هغه کپړو اغشتو باندې ما سره خبرې اترې جوړې شوې. نو زما چونکې شلوار کمیس و نو هغه جینۍ ما سره په پښتو کې خبرې شروع کړې او راته ویل چې ته پښتون یې؟ وایي ما ورته چې او زه پښتون یم. هغې ویل چې زه هم پښتنه یم. وایي بیا ما خبرې اترې کولې. ما ورته چې ته څومره وخت نه راغلې زنانه؟ ما نه یم تپوس وکړو. وایي زنانه ما تپوس وکړو چې ته دلته څه کوې؟ د پېښور کې د کوم ځای؟ نو راته ویل چې زه د حیات آباد یم، خو زه چې دلته څه کوم نو هغه تا ته ویلی نه شم. خو یا ښځه ډېره زیاته مطلب خفه وه او هغې چې وایي زه پښتون چې هغې ته میلاو شو نو لکه داسې چې یو ورور ته یا یو ډېر نږدې مرګري ته څوک قصه کوي. وایي دې جینۍ راته قصه شروع کړه چې یاره ما خو ډېر غریب کورنۍ سره تعلق دی. پېښور کې مې بیوټي پارلر جاب مختلف ځایونو کې کول. نو بیا دې دوران کې چېرته دغسې سوشل میډیا باندې دې چېرته اشتهار وکړو چې یاره په اسلام آباد کې د بیوټي پارلر جابونه روتي دي. نو دا وایي زه بیا د پېښور نه لاړم، بیوټي پارلر جاب مې کو په اسلام آباد کې. هلته نه بیا دې سره څوک میلاو شوي دي ځکه د بیوټي پارلر ته خو هر قسمه خلک راځي. ډېر پکې هغه خلک راځي چې هغې څه غرض وي. دوی وایي څه ښځې داسې رالی سره دې تعلق جوړ شوی ورته ویې چې یاره ته خو ډېره تکړه بیوټي پارلر یې، ته ښکلې مې، نو ته سعودي عرب ته ولې نه ځې؟ زموږ ایجنټان دي به تالته بوځي. او وایي زه هغه ښځو په خبرو کې رالم. ما ویل چې یاره هسې مسافري ده د پېښور نه، چونکې کور مې غریب کورنۍ ده نو زه سعودي کې به ډېرې پیسې ګټم. وایي وله لالچ هم ورکړو چې هلته به زیاتې پیسې ګټې. دا وایي دې پاسپورټ تیار کړه، څه قرضدار یم وکړو ځکه چې له کلو روپۍ ورته هغې هم اغوښتې وې. ورته ویې چې تا به لیږو، دې قرضدار هم وکړو، پاسپورټ هم جوړ کړو. د هغه ښځو بیا یو ایجنټ سره میلاو کړم. وایي دا دې سړي ته دا قصه وکړه چې بیا زه دې دوران کې سعودي عرب ته دې خلکو راوستم. چې کله یې سعودي عرب ته راوستم نو یو څو ورځې خو په یو هوټل کې ځان له کمره کې وساتلم. بیا ما ورته چې یاره زه به کار کله نه شروع کوم؟ وایي یاره بس تا به مونږ ډېره زر بوځو. داسې چې دا زنانه دلته دا قصه کوي چې 3-4 ورځې تېرې شوې. نو بس وایي بیا زه یو ځای ته بوتلم چې هلته لاړم. وایي هلته مطلب دا د مختلف کمرې وې، په هره کمره کې 3 او 4 ښځې وې، هالونه هم پکې وو. وایي هلته چې هغه ښځو ته مې وکتل او هغه ماحول ته مې وکتل نو بیا ما ته پته ولګېده چې دا خو د اسپتو فروشۍ اډه ده، مطلب غلطو کارونو یو اډه ده. بس وی بیا زه ایجنټ سره میلاو شوم. ما ورته چې یاره تا خو موږ ته بیوټي پارلر یاد کړی وایي چې ستا په شانتې دا ټولې جینکۍ چې دلته ته یې نو دا ټولې د بیوټي پارلر په بهانه یا راغلي دي دلته، یا د کورونو ته جاب په بهانه راغلي دي. څه جینکۍ پکې داسې دي چې هلته سعودي کې کم د مختلف ملکونو خلک دي، هغې سره د دې جینکو په سوشل میډیا باندې دوستانې جوړې شوي دي او هغې ورته ویلي چې ویزټ له راشي. او بس هغه ویزټ له تللی دي. بیا چې دغه کوبخانې ته یو ځل څوک ورسي یا عصمت فروشۍ اډې ته نو هغې نه بیا روزي ډېر په مشکل ځکه چې هلته د دې پاسپورټ هم والي. نو دا زنانه وایي چې زه هم بس دغسې پاسپورټ یې رانه واغېسته او راته ویل چې یاره بس اوس به تم چې دا نورې زنانه څنګه کار کوي هغسې به تم کوي. نو بیا وایي چې دا فروشۍ اډه وه. دې ته د مختلف ملکونو مسافر چې په سعودي کې یا په دغه نور ملکونو کې دي نو دې اډې ته راځي او خپل مطلب خواهشات پوره کوي. او دا کم ایجنټانو چې دا زنانه بوتلي ای خو ته ښه ډېرې پیسې هلي، خو دې له مطلب دا دی ډېر د شمار پیسې ورکوي. دې زنانه د هلک وایي چې ما ته وایي چې یاره دې کې زیات تر جینکۍ چې کوم دي هغه زموږ د صوبې دي، باقي د ملک د هر علاقې پکې زنانه شته. خو د ټولو یو حال دی، دا ټولې جینکۍ اوس دلته داسې دي ګیرې کړي دي څنګه چې ما تاسو ته پاسپورټونه یې ته اغوښتي دي. ډېره موده خو هغې د بازار نه هم نه وباسي. خو چې کله ورته پته ولګي چې یاره دا زنانه خو اوس د دې
ګیره کې خو مکمل رالی د پیسو لالچ هم ولا رالو د دې عزتونه هم خراب شو دی اوس مجبور دي چې دی د دې ځای نه تللی نشي او دی به همدې زنانه به همدې سره اوس دلته پاتې کېږي نو بیا کله کله دی بازار ته بوځي خو چې کله بازار ته بوځي نو دا ایجنټان چې کم دي دا مختلف داسې ګروپونو کې د خواره شوي چې یاره دا زنانه چا سره خپل قصه ونه کړي یا چاته زمونږ باره کې څه خبره ونه کړي نو دې زنانه باره کې څنګه ما تاسو ته وایي که نه نو دا وایي چې لکه دی هلک وایي ما ته وایي چې یاره مطلب زه تا ته وایم چې زما هیلپ وکړه خو ته زما هیلپ ځکه نشي کولی چې پاسپورټ مې هم هغې سره دی نو دته دا ټولې قصې کړي دې زنانه ورته دا هم ویلي دي چې دې کې هغه جنکۍ هم شته چې هغې وایي چې یاره اوس مونږ تلل غواړو خو دلته مطلب دا دی چې کوم پیسې ډېرې پیسې د خلکو نه علي مونږ له لږې راکوي خو هغه پیسې هم چې کله دې کورونو ته لیږي نو د دې د کور خرچې پرې روانې دي او دې کې زیات تر څنګه ما تاسو ته وایي غریبانانې جنکۍ دي نو وایي چې یاره بس اوس زموږ عزت خراب شوی دی دا تکلیف به تېرو د خپلې فیملي دپاره ځکه چې خو کورونو کې ویلي دي چې او بس یې ته ډېرې خوشحاله دي او څوک د بیوټي پارلر جاب کوي او څوک چېرته دفترو کې جاب کوي او څوک کورونو کې کار کوي او کور والی خبر نه دي چې څونه په سخته باندې هلته پیسې ګټي نو دې ټول قصه ما تاسو ته دې دپاره وکړه زه خپل هم دا صرف دا نه چې د دی لږ کال کړی او بس ما تاسو ته دغه خبره واورېده او ما تاسو ته وایي چې بس داسې یو واقع شوې ده زه خپله چې 2-3 میاشتې پهله کله عمرې له تللی وم نو هلته زه چونکې سوشل میډیا په وجه باندې ډېرو زیاتو خلکو پیژندم نو هره ورځ به ما سره 8-10 کسان داسې ملو شو چې ډېر عزت به یې راله کوو بیا به یې راپسې هوټل ته م رالل نو سره ما ګپ چې به لګو د شپې به اکثر کېناستو نو دا کیسه ما ته هغې هم کړې وه داسې هغې ما ته هغه داسې پاکستانیان وښول هلته زه ورسره باقاعده هغې ملو کوم وی دا د څو کالو نه کورونو ته نه دي تللي ځکه نه دي تللي چې دوی په دغه مرض اخته شوي دي څنګه چې دلته دا کبخانې دي یا عصمت فروشۍ اډې دي نو هغې وایي چې دا هلکان به څه پیسې ګټي دغه عصمت فروشۍ اډو ته ځي او بس ټولې پیسې هلته خرچ کوي او بس بیا ورسره دونه پیسې نه چې دوی کور ته ولېږي او دونه وخت دوی بار تېر کړی دی نو دوی شرم نه تلیم نشي چې پیسې ورسره نشته کور ته داسې یوازې تلیم نشي نو د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا چې کم خلکه نن سبا دا په دې سوشل میډیا باندې دا یو ډېر زیات ټرینډ شروع شوی دی چې جنکو ته خلکه د بهر ملکونو سره شنه باغونه وښیي ورته وایي دا جاب به ډېرې جنکۍ داسې دي چې هغې ته خلک هلته نه واړه دوستانې ورسره جوړ کړي ګرل فرینډ ته جوړه کړي واړه ګفټونه م ولره ولیږي په هغې باندې هغه جنکۍ ځان سره انګیج کړي او د مینې او د ګرل فرینډ او دا ټولې دوکې وله ورکړي بیا ورته وایي راځه ویزټ دله در کوم نو مطلب دغه ملکونو ته چې کله ویزټ ته لاړه شي نو بیا په دغه جال کې ګیرې شي نو بس بیا نه ګرل فرینډي وي نه عزت وي هر څه لاړ شي بیا د دې جنکو زندګي غرقه شي نو که دا ویډیو څونه خلکه ګوري که څونه نه ګوري نو ملګرو له پکار چې ورسره شیر کړي او د دې شیزونو د نتایج نه خبر کړي